زما که د زړه خبره درته وکړم نو دا یو اکسیډنټل ایونټ و چې زه په سوشل میډیا باندې ما ځان لانچ کړو. زما خپله څه اراده نه وه، زه د ډېر مطلب 16 years a huge amount of time زه په سټوډنټ کې انوالو وم. بیا زما داسې شاګردان په سوشل میډیا باندې په داسې لیول لاړل چې انټرنیشنل میډیا کور کړل او هغوی ډېر ښه امپیکټ په اوپینین بلډینګ کې وکړی شو. کرکټ زما شاګردانو ما ټرین کړو. زما خپله څه اراده نه وه، غیر ارادي طور باندې. اور د اتوار ورځ به زه اکثر له د سیټرډې په ورځ ولې چوټي نو زه د هلکان صفیانې مفیانې کوي نو موږ یو نوی کلاس 4 اخیستی و، هغه جارو نه شوه والی. نو ما وتل بچیه ته راشه دی خو دا جارو ده، دا دلته ونیسه او دلته ونیسه داسې لکه ځان ډېر مه ستړی کوه خو یو خپل لاجک سره طریقه به ته وښوله. او جی بل کسو ته پیپ نیولی نو ملدري اوبو د پریشر سره د جارو د شخص سره دا اوبه وباسه نو دې ته به راشګه ځي. هغه بیا په دې کې یو کس لیټ رالو مدني ډېر یو پخوانی دی موږ سره 10 کاله خو یو شو. نو په دې کې اکبر شاه رالو. اکبر شاه ویلې چې یاره اوس د سره لاس کې کیمره ده، ما ته وایي سوې نو به زما دغه ټایم کې ذهن کې د کامشور او نکټو او ګدېړه نو دا اوس دوی ته لګیم چې کامچوري چې تاسو کوئ نو د دې څه نقصانات دي او چې کامچوري نه کوئ نو د دې څه فایدې او زه اوس دوی ته لګیم چې دوی ته دا وایم چې ګورئ تاسو د الله سره اکاونټ دی که نه، که تاسو دا سوچ کوئ چې ما ته تنخوا میلاویږي او بس به صرف همدا کار کوم او نور به څه له ګوتې نه وړم نو ستاسو ګروت به وردېږي. تاسو به ټول عمر جارو د سره لاس او که نه تاسو خپل تنخوا مطابق کار هم کوئ او اضافي کار هم کوئ. دا اضافي کار هیلپ کوي ستا پرفارمنس هم انهانس کوي او دا د قدرت سره جمع کېږي. الله تعالی بیا ته ته پیمنټ کوي. هغه په دې کې اکبر شاه ویلې چې په دې خبرې وکړم بس مې لولګوه کیمره جی نو هغه بس د قدرت د بینک اکاونټ حوالې سره یو ویډیو جوړه شوه او دا بیا تقریبا 8 میاشتې د هغه سره پرته وه. به ما نه مې هغه نه مې ضرورت نه و که نه په میډیا راته بس زه یو ورځ ما ته ویلې چې یاره ما ستا هغه ویډیو خو روغ کړله خو دې کې چې دا کوم کنټنټ دی دا دې نه مخکې نه په دې چا خبرې کړي او نه دا مایند سیټ چا ورکړی دې نه به یو ویډیو جوړه کړو بس مې جوړه کړه. هغه ویډیو 100 میلیون نم زیاته وکتی شو په انډیا کې او په دوبۍ کې او په ټوله دنیا کې. هغې داسې یو چینج راوستو په خلکو کې چې دا څونه ورک فورس دی هغه کسان چې کمپني سره دي ریل اسټیټ کې دي یا امپلایز دي او په دې تمه ناست دي چې زموږ تنخوا به څنګه زیاتېږي موږ به پروګرس څنګه کوو هغوی ته پکې یو ډېر ښه میسیج ملاو شو. ټولې دنیا نه ما ته ایمیلز رالل کالز رالل خلکو ډېر اپریشیټ کړه. پاکستان ټاپ لیول موټیویشنل سپیکرز چې کوم دی هغه باقاعده ما سره میسیجز وشول. ستاسو د پنجاب چې کوم قاسم علی شاہ صاحب دی هغه یو لکه یو قابل انسان اب باقاعدہ میسیج کو چې یاره میں نے آپ کی ویڈیو 2 بار دیکھی، ایک بار نہیں 2 بار تو هغه مې اپریشیټ کو ډېر په هائی لیول انټلیکچوال خلکو هغه شی اپریشیټ. اچھا بیا زه واقعي رالم سوشل سایټ ته ومې کتل نو کنټنټ واقعي یونیک کنټنټ په دې اړه چا خبرې نه وي کړې. بیا د خلکو هغه اوپینین ما وکتل ریسپانس ما وکتل نو بس بیا ما ویل چې چلو ته په دې 34 هم لګیا لیکچر ورکې دا موجوده خلک ته استفاده کوي نو لیټ ادر پیپل ډو اټ. لکه زه په لایکس پسې او په ویورشپ پسې نه ګرځم، فیم زما په کار نه دی. لکه why should I be famous like why for what؟ نه مې لایک سره کار شته نه مې شیر سره کار شته نه څوک کمنټ کوي نه کوي لایک شیر اینڈ کمنټ کرے نو 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 not at all. I don't need. I do my work, I'm sincere with my work and Allah Almighty is giving me back the way I'm sincere with my work, right? On qualitative کار کو focused you دوکاو سره نه کو and that is what. بیا زما ډېر داسې شاګردان شته اوس په قیامت عام کې چې مونږ ګورو تاسو ته پته ولګي چې هغوی به زه په سوشل میډیا نیم لیدلی خو زما به شاګرداني چېرته 2011 کې 12 کې 13 کې لکه غټ ټایم وشو که نه په زرهاو شاګردان او هغه بیا کامیاب شي او ځای ته لاړ شي نو هغه ریسپیکټ او عزت چې میلاویږي دا د دولت نه هم ډېر اهم شیز دی. اگر دولت از ان امپورټنٹ پارټ خو عزت از ویری
ریئر اینڈ خاص خلکو ته الله تعالی ورکړي. موږ استادان یو نو بهرحال سوشل میډیا ته بیا مطلب زه ټیم هم امفسایز کوم چې یو تا ډېر ښه کنټینټ هلکانو له ورکړي خو تا ته مخې ته ټول 200 کسان ناست دي. لیټ 2000 people take benefit out of it. نو زه ګراوند ته راشم او دا چاته نه یم چې شابې ماته کیمرې ولګوي. بس د اکیډمي خپل میډیا سیل دی هغوی ته چې پته ولګېږي چې لوډ سپیکر کې اوازونه شروع شو بس هغوی خپلې کیمرې ولګوي بس ریکارډ کړي. اینډ دیٹ از واٹ چې پهله به ما کلاسز کې اډیټوریم کې پېښور کې وو اسلام آباد کې وو اوس پبلکلی ځي دا خبرې. بله دا ده چې ام ملټي لینګول رایټ ما زبانی دری رمه میفهمم نه زما بیا ډېرې ژبې زده دي زما کوټواله ژبه ګرده زده ده ته زما څه خبرې وکړي زه دې ګرده خبرو باندې سر در خلاصوم دغسې سر دې پې خلاص شو. بیا زمونږ لکه زما کوټواله ژبه ښه زده دی بیا مې د ننګرهار د افغانستان ژبې زده دي بیا مې اردو ژبه هم راځي لږ کاکي کې لږ ټک پک شته بیا پښتو د پېښور ژبه هم راځي او انګریزي هم راله لږه ډېره راځي که نه. نو being a multilingual بیا همدا زما students دي نو while I know their language I know their culture I know their values د دوی په ژبه زه پوهېږم د دوی سوچ او د هغې زاویې باندې پوهېږم نو زه د دوی ورسره کاونسلینګ کوم او تاسو بیا خپل د میډیا اکټیویټیز کوئ and that is what everything is going on. frankly که تاسو ما نه دا تپوس وکړئ چې سوشل میډیا ته ولې راغلی نو دا هم یو آپشن و چې په سوشل میډیا باندې ډېر زیات لکه کنټنټ ډېر غلط را روان شو لکه سری شونډې نری مرۍ زلفان یا داسې راشه ما تا ته در ډالۍ کو ته ما ته را ډالۍ کو که ښه شعر یې ډالۍ کې نو ښه خبره ده خو که نه په هغې کې مطلب داسې کنټنټ ډسکس کېږي چې پیار محبت لو یو پاگلپن آئی لو یو دل جلے تیر کمان او غش او دل جوړ کړی که نه نو زه په دې خبره باندې یقین ساتم چې زمونږ ملک او زمونږ معاشره د دې شیزونو دا نشي فیس کولی. موږ یو ډیولپینګ کنټریز یو موږ به خپل یوت له پروډکټیو څه په لاس کې ورکوو سمثینګ ریسرچ به ورله ورکوو فایندنګز به ورله ورکوو سلوشنز باندې به اچو چې دوی آئیډنټیفیکیشن وکړي د پرابلمز او سلوشن اړخ ته لاړ شي خپل ویکنیسز وګوري او هغې له یو کاونټر ناریټیو ډیولپ کړي او هغه بیا په شارټ ټرم اینډ دین لانګ ټرم کې ډیوایډ کړي. ما ډېر زیات هلکان وکتل چې په کم عمرۍ کې لب ورته وشي که نه لکه زه د 18-17 سال لب ته اړو لب ویم دا لب نه دی دا طبعي ده اصل هم که جینکۍ دي هم که هلکان دي هلکانو کړۍ اچولي ګوتمې اچولي ګیره کې دلته خراب کړی او دا چلې کړی اور مخ سپین کړی اور رنگ برنگ کپڑے او میچنگ انگیجی نو دا یو قسم ډایورژن دی د دې الګ هغه اړخ ته چې کوم اړخ دله هیڅ بینیفټ نه ورکوي نه د فیملی له بینیفټ ورکوي نه د معاشرې ته څه خیر ته ملاوي لکه ایوری سنگل ون in Pakistan must live with a dream. That is what my mission statement is. That is what my vision is. To make everybody live with a dream. چې هر سړی د یو ښه منزل سره خپل ژوند تیر کړي نو په کوم عمرۍ کې که دلته لب وشي نو دا لب چې کوم دی دا انګیج کړي ده به بیا غوږ ته تار اچولی منونې کېږي به منونې به بیا مطلب دارې خبرې به کوي او جینکۍ هم ټریپ کېږي لکه جینکۍ کوشش دا کوي چې دوی د میک اپ وکړي دوی د ښایسته ښکاره شي غیر ضروري میک اپ د جینکو دپاره هم نه دی پکار جسټ فار د سیک چې دا د ښایسته ښکاري نو سو واټ ته د ښایسته ښکاري سو واټ او لوکینګ سو بیوټیفل اټ از ایډینګ نتھنګ انټو یو انټو یور پرسنالټي داسې زه هلکانو ته هم وایم ځینې جینکۍ په هلکانو باندې لکه ټراپ شي داسې ښه موټرسایکل وګوري ګوتمې اچولي ږیره کې سټایل ورکړی ټیک ټاک یې جوړې کړي په فیسبوک یو ښه پروفایل جوړ کړی کم عمره جینکۍ هم ټریپ شي نو 17 سال او 18 سال لب نه دی دا هسې مستی ده د یو داسې ملک دپاره او د یو داسې معاشرې دپاره چې هغې ته ازمایښونه پراته دي ټیک شوه چې دا یو انساني جبلت دی چې لو از نیچرل خو
ټایمینګ از امپورټنټ رایټ ما ته پنځه خویندې کور کې ځوانې جانې دي زه د کور مشر یم پلار بوډا دی تر بوران دي او په دې ټایم کې ته چې کوم دی نو دیٹ از رانګ خو داسې قسمه فیلینګ او احساسات د ډرامو نه راوچتېږي د ټیک ټاکو نه راځي داسې د ویلاګو نه راځي داسې خلک په سوشل میډیا رالل چې هغوی د خپل ویورشپ دپاره او د خپل یوټیوب ارنینګ دپاره داسې قسمه کنټنټ جوړوي چې پای کې ډریسینګ ټیک نه وي یا په هغې کې چې کوم ګانه وي د هغه ګانې چې کوم کنټنټ وي هغه انفلوئنس کوي ینګسټرز دغه ته داسې اړخ ته د هغوی اوپینین بلډینګ کوي چې هغوی کله هغه امیجنیشن کې بیا هغه اوپینین بلډ کړي نو بیا ظاهره خبره ده چې هغه کوم اکشنز کوي نو معاشرتي نظام له ټیک نه دي نو دیٹ واز واټ ما دا پلان وکړو چې آی شوډ ورک اگینسټ دس I'm not against any individual. I'm against the content. Positive content راشي. Yes. او content هم against داسې نه یم چې دام غل دی او دام تباه دی او دا خو ما زه پېژنم او دا خو دا نو not at all. زه خپل content یا مارکیټ ته ورکوم نو هغه content چې کوم دی هغه یو state of students په دې state کې چې یار دا څه وایي دا څه وایي کومه خبره ټیک کوي نو هغه اما انفلوئنس یو کاونټر نریټیو جوړوي او ډیفیوز کوي هغه انفلوئنس چې کوم زمونږ یوت ډایورټ کوي د خپل منزل نه او د خپل objective نه and this is new, it's totally new like me and my ideas and my experience is totally new لکه د دې لپاره یو یونیورسټي ویل not possible د دې لپاره یو proper academic background ضروري نه دی د دې لپاره دا سپین اخته چې زما سپین شوي دي بلیکانو کې it's okay لکه I know 10 years ago به چې کله زه په ګراوند کې وردېدم او ما به کوم سیشن کولو نو هغه لکانو چهرو ته او د اوسنو ته چې زه وګورم ډېر هیوج ډفرنس دی پکې هغه سټرانګ وو ښایسته وو سره سپین وو کټ کاټ یې ښه وو د اوسني داسې کړکوچوان غوندې دي هغه داسې چرګوټیان غوندې نه داسې بونډي دي واړه ګونجي مخونه دي که نه چې زیړ دي نشته د هغې وجه دا ده چې یا په موبایل کې ورننوتي دي ډېر فزیکل ټریننګ یې نشته او یا ویژولي نظر خراب دی نو زه چې کله پاس خپل ډیکټ اګو ایکسپیرینس اوسنو سره وکم نو they were very strong physically strong cognitive abilities هم خو او learning به زر کېدو دا اوسني چې کوم دي اوري به تا لګیا په موبایل کې ناس به په کلاس کې سوچ به بل ځای کې نو ټول سیسټم راغون شو موبایل ته او موبایل باندې یو کنټرول نشته لکه پی ټي وي دی نو یا زمونږ چې کوم الکترونیک میډیا ده هغې باندې لکه څه حده پورې لکه یو ریګولریټي باډي موجود ده که نه سینسرشپ شته په موبایل باندې سینسرشپ نشته په یوټیوب نشته داسې مطلب ها که د یوټیوب بیا خپل کم سینسرشپ دی نو هغه ځینې خبرې داسې دي چې د هغوی دپاره اوکې دي ولې هغه ویسټرن دي زموږ دپاره اوکې نه دي ان فیسبوک باندې کنټرول نشته بیا په ټیک ټاک کنټرول نشته او بیا په دې کې د ارنینګ فیکټر هم دی نو لکه زموږ معاشرتي نظام دپاره دا یو ډېر غټ چیلنج دی نو زما کوشش دی چې زه د دې کم از کم زه خپله حصه پکې واچوم الله مالک ته انشاءالله ډېر تکړه خلک اوس په دې فیلډ کې را روان دي او زه غواړم چې راشي د ټول سکولز ان کالجز ان وکیشنل ان ټریننګ انسټیټیوشنز لکه موږ چې یو د دوی چې کوم مینجمنټ دی یا د دوی چې کوم آنرز دي یا د دوی چې کوم چلولو والا دي چې دوی لږ خپل میډیا کې څه چې د دوی تجربات دي ایکسپیرینسز دي چې دا لږ شیر کوي نو زه یم چې موږ به په ورو کم از کم دونه به وکړی شو چې یو آپشن به سټوډنټس ته اویلیبل شي چې یا ناچ ګانا او ډانس شته دا هم شته نو دیٹ از وٹ آئی ډو ان آئی تھنک چې دا عبادت هم دی چاته صحیح لاره ښول عبادت دی څوک د بدو نه منې کول عبادت دی امر بالمعروف و نهي عن المنکر دی ایکچولی دا که نه نو دیٹ از وٹ آئی ډو and I love it when you start your work fascinating you and give you ease and بل الله ته موږ له رزق هم راکوي نو نور هم بیا مطلب دې کې لکه زما انټرسټ پیدا شي بهرحال د میډیا ته زما مقصد مشهورتیا وی که نه نو بیا ډېرې طریقې نور هم شته زه بیا خلکو ته زه بیا پوه یم که نه خو نو آی ډونټ ډو دیټ زه آیډیولوجیکل ګراؤنډز هم ګورم د ملک نظریاتي انداز ته هم ګورم چې زما د الفاظ نه جوړ راځي که توړ راځي که زما کوشش دی چې جوړ وي and تربیت کېږي د ینګسټرز
هغه ینګسټرز چې کوم د دې کنټنټ نه انفلوئنس کیږي برای راست ډایورټ کیږي او نیگیټیویټي اړخ ته ځي نو زما کنټنټ بیا داسې شي چې کم از کم د دوی هیلپ کولی شي